یاره زه خپله پی ټي آی کارکون یم، خو نن سبا حکومت چې کوم راغلی ډېر زیات چې کوم دی خفه یو مونږ. نن یو ریټ دی، سبا بل ریټ دی، ماسپښین بل ریټ دی، مازدیګر بل ریټ دی، ماسخوتن بل ریټ دی. په دې به ته مطمئن شي. ماشاءالله ډېر ښکلی حکومت دی. په دې حکومت کې ټول عوام خوشحاله دی. بل لغلی 28,000 روپۍ او هغه چې د کور یو کس دی او دغه خپله کېدلی هغه د کار روزګار نه کوي، دا خلک به د کم طرفه کوي. السلام علیکم. د سوات نیوز ډاټ کام خوږو کتونکو مینوالو ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست افتخار احمد. د صدمې نه بعد تاسو ته په سکرین باندې مخاطب یم. هیله لرم چې ښه به یې تکړه به یې د صحت په جامه به یې ملګرو دا مهال په سوراب خانچو کې ولاړ یم او څرنګه چې تاسو ته پته ده نن سبا د مهنګایي صورتحال دی او ډېر عوام چې کم دي نو هغه خفه دي. د پی ټي آی د حکومت نه بیا خصوصي نن سبا چې کوم صورتحال دی د هغې نه ډېر زیات تنګ شوي دي. ګورو نن سبا به د دې ځای د مینګورې چې کوم خلک چې د هغوی نه به تپوس پوښتنه کوو چې یاره د نن سبا د مهنګایي په حواله باندې هغوی څه ویل غواړي او د حکومت نه څه اپیل لري. زموږ سره اوسئ. د نن سبا حکومت چې کومه مهنګایي روانه ده یا د خلک کم پریشان دي د دې په حواله باندې څه ویل غواړئ؟ یاره زه خپله پی ټي آی کارکون یم، خو نن سبا حکومت چې کوم راغلی ډېر زیات چې کوم دی خفه یو مونږ. مهنګایي ډېره سیوا ده او خلک چې کوم دی مجبوره غریبانان دي نو هغې خپلې خرچې هم نشي برداشت کولی. که ورځ دیاړي وکړي نو هغې باندې له وړو بوجۍ هم نشي اخیستلی. داسې که سبزۍ ته ګوري نو هر شی ګرنې د اخیستونه لکه د هغې خبره وتلې ده. د غریب سړي پې اوس نه راځي نو ډېر دې خفه یو مونږ، ډېر زیات دې خفه یو. زه خپله کارکون یاره جي یوه واده یې هم پوره نه کړه. کومې وعدې چې کړې هغه یې الټه کړلې، یوه واده یې هم نه ده پوره کړې. زه خپله پی ټي آی کارکون یم خو لکه زه دې خپله ډېر زیات خفه یم. دا راته ووایه چې نن سبا د دې حکومت نه څومره مطمئن یې؟ د دې نه خو موږ هېڅ مطمئنه نه یو چې دا حالات دي. په دې کې به ته څه مطمئن شي؟ نن یو ریټ دی، سبا بل ریټ دی، ماسپښین بل ریټ دی، مازدیګر بل ریټ دی، ماسخوتن بل ریټ دی. په دې به ته مطمئن شي. څه ویل غواړئ؟ نو دا یا موږ کامیاب کړی دی، دیوا مو کامیاب کړی دی. په دغې باندې هغوی ډېره ګراني راوستلې، ډېره مهنګایي دا کړې تر اوسه پورې. دا نه خو دا کومې وعدې کړې وي هغه وعدې تاسو ته معلوم وي نو په هغه یوې وعدې دی چلېدل دی یوه ده. نو په دغه حواله دا ویل غواړم چې بس خو غریب خو خود تباه دی. غریب څه دي؟ که د غریب سړي چې پکې دغه څه دغه نشته، د بیلونو تاسو کمال وګورئ، د ګیس بیلو 10,000 25,000 30,000 روپۍ په الله یقین وکړه. پرون بله د جومات نه راوتم یو ملګري راته وویل السلام علیکم. وعلیکم السلام. اورې زه اورېدم یاره ما چې څه مسله ده مخې پټ کړی وی یاره زما یو ملګری دی په هغه پسې بیل راغلی 28,000 روپۍ او هغه چې د کور یو کس دی او دغه خپله کېدلی هغه د کار روزګار نه کوي، دا خلک به د کم طرفه کوي. دا چې چیني دي غوړي دي چې دې ټول غریبانان عوام دي چې دوی دا مشکلات د ختم شو، هر څه ختم شو. بیا چې تیل دي ارزان کی او که د تیلو مسله نه چې دغه دی نو مخکې د مهنګایي به په دغې باندې ختم شي چې چیني ارزانه شي، چې چیني غوړي دا هر څه چې دی د مهنګایي به دې سره ختم شي. نو عمران خان صاحب ته موږ دا ووایو چې هغه له د قوم موږ ټول په هغه باندې اعتماد وکړو او هغه زموږ د اعتماد نه غلطه پیدا واخیسته. او موږ مطلب دا دی چې وایي که په لوی هسې په لوی لیول باندې د چیني کوم یو سړی سټاک کوي دا دوی ته نه معلومیږي چې هغه له 1 روپۍ وګټي که نه په بورۍ کې نو تقریبا اول ته د کربونو آمدن جوړېږي. هسې دا دې دپاره ادارې چې کومه دي نو دوی پکې هم پکار چې کار پکې وکړي. لکه اوس په سیاست کې نن سبا څونه جنګ جګړې شروع دي. پکار دا چې جنګ د غریب دپاره وشي، هغه د غریب د خېټې دپاره، د صحت دپاره، د هغه د کپړو دپاره، د هغه د تعلیم دپاره په ملک کې مطلب دا د روډونه جوړ شي. بدلون دې ته وایي، بدلون خو دې ته نه وایي چې تا ته مطلب دا ستا بچو ته مطلب دا سکون نه، ستا قوم ته سکون نه، تا ته په یو ځای کې سکون نه. دا خو چینجز نشته. سکون موږ ته سکون په ځای باندې بېچیني جوړه شوه. زموږ مشران دا خبره کوي چې ته به داسې نه چې एकदम چې زمانه خرابه ده، ته به وایې چې زمانه خرابه ده، په ځان به ګوته ږدې. که موږ صحیح شو دا ټول حالات به صحیح شي او حالات الله پاک راولي، سمول هم الله پاک کوي. او که د دې قوم نه خفه شي الله پاک نو بیا هم داسې مسلط کړي چې هغه بیا نه د مشرانو ادب کوي نه په کشرانو خیال ساتي، ترحم پکې نه وي. نو دا خو زموږ د خپل لاسه عمل د لاسه ده. موږ په چا ګوته نه شو. عمران خان ته د الله پاک هدایت نصیب کړي، د نور د خدای هدایت نصیب کړي او الله دې زموږ د ټولو اخیره خاتمه په ایمان کړي. نن سبا د پی ټي آی د حکومت څومره مطمئن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بس پی ټي آی د حکومت خو زه 80-90% مطمئن یم الحمدلله، ځکه چې د هغې مینو جده د ګراني راغله در سره راغله، ځکه مخکیني حکومتونه د لاسه راغله.
که هغه موږ وګورو دا تېر شوي حکومتونو پیپل پارټۍ وخت تېر کړو مسلم لیګ تېر کړو نیشنل پارټۍ څنګه به یې صوبه تېر کړو نو دا ملک هم د غلامۍ نه ویسته غواړي دا ستا ملک دی زما ملک دی حاجي صاحب ملک دی نو کم از کم د دې خو هم سوچ کول غواړي که نه دا قرضې خو ختمول غواړي که نه دا ملک به د ټولو مرده ښه شانتي موږ د عمران خان 100% بلکې مطمئن انشاءالله ده هر څه مهنګایي ده خو هر څه انشاءالله کنټرول شي دا قوم خوړلی شوی دی نو اوس یوازې د عمران خان د جیبه خو نشي ورکولی څه به دی ښه کوي څه به زه ګزاره کومه څه به دی ګزاره کوي زما په 2 لکه په تنخواه کې هم ګزاره نه کېږي نو غریب سړی په 500 کې ګزاره کوي بالکل چې لکه لس ته ورکوي لس دی ورکوي لس زه ورکوم په کروړه قوم دی دو به خامخا بیا به انشاءالله قوم برابر شي خو چې موږ د عمران خان سره هیلپ نشو کولی نو دا قوم یوازې خو د پاکستان د هغه نه دی دا هم پاکستان دی ستا هم دی زما هم دی د ټولو دی بس جی د حکومت نه پس مطمئن شو په دې کې موږ تش ټایم پاس کوو خیال دې آتش سات په ساتو او وخت تیروي نو تاثیر ځکه کم ماحول چې نه سبا روان دی زما 1979 پیدایش دی ما چېرته داسې حکومت نه دی چې راغلی دی ماشاءالله ډېر ښکلی حکومت دی په دې حکومت کې ټول عوام خوشحاله دی بالکل د سوات نیوز ډاټ کام خوږو کتونکو پروګرام تاسو وکتو په ګڼ شمېر خلک چې کم دي نو هغه د حکومت نه ډېر زیات خفه دي خفګان ظاهروي ځکه چې نن سبا مهنګایي ته موږ وګورو نو ډېره په عروج باندې را عمران خان صاحب وایي چې زه د ریاست مدینه خبرې هغوی کوي که تاسو ته معلومه شي ریاست مدینه چې کوم حکمرانانو نو د هغوی تنخواه به د عام د دیاړیمار په حساب باندې وه هغوی به دغه ویل چې که د عام دیاړیمار تنخواه سیوا کېږي نو زما به هلې سیوا کېږي عمران خان صاحب وایي چې زما په 2 لک روپۍ ګزاره نه کېږي عمران خان صاحب له پکار دی چې د دې خلکو د تکلیف فریاد ته وګوري او نور دا مهنګایي ختمه کړي هم د دې سره زموږ پروګرام مخفای ته رسي تر بل پروګرام پورې خپل کور به افتخار احمد لور کی اجازت ولې الله مسپارم د الله په امان